نن د سٹارټ کوو د 9 کلاس بایولوژي سیکنډ چپټر چې د هغې نوم دی موږ سره بایولوژیکل پرابلم او د هغې سلوشن. موږ سره چې په بایو کې یا په پریکټیکل لایف اف بایولوژي کې چې موږ سره څومره مسلې راځي نو هغه موږ حل کوو څنګه. اوس موږ سره کمې کمې مسلې دي، لومړی موږ سره دا پیژندل ضروري دي. لکه فار ایگزامپل موږ سره کووډ 19 راغی نو دا یو مسله په بایولوژي کې چې دی نو راغله او بیا د دې چې دی نو حل به موږ څنګه راوباسو نو د دې ریلیټډ چې څومره ډېرې خبرې دي هغه به موږ په دې چپټر کې چې دی نو کوو. ډیټیل کې تلو نه مخکې لومړی ضروري چې کوم شیز دی موږ سره دی د دې سمري چې آیا دې چپټر کې به موږ څه وایو. نو د چپټر چې کوم نوم دی که نه د دې نه ښه صفا پته لګي موږ سره چې د دې مطلب څه دی. لایک solving a biological problem. simple الفاظو کې ګوره ټولو نه امپورټنټ شیز دی سمري از دا کول solving او biological او ورپسې دی problem. دا درې ټکي چې تاسو زده کړل نو چپټر کور صحیح ده. solving څه مطلب دی چې د یو مسلې چې دی د موږ سره حل راوستی ٹھیک ده. بایولوژیکل څه مطلب دی چې د هغې ریلیشنشپ په د څه سره یي د لیوینګ ثینګ سره وي او پرابلم موږ سره څه شی دی دا یو مسله ده ٹھیک ده. د یو مسلې حل راوستل د بایولوژیکل انډر رول دې ته موږ چې دی solving a biological problem وایي. اوس د دې سره سره چې دی نو موږ سره که موږ وګورو چې آیا داسې کم کم سټپس دي چې هغه به موږ چې دی نو کوو نو دا یو سرکل دی. سرکل څنګه دی چې آیا یو کس فار ایگزامپل یو کس تاسو چې دی نو کنسیډر کړئ چې هغه ته یو مسله راغله او یو ساینټسټ یو ساینسدان بایولوژیکل سټډیز باندې چې دی نو کار کوي د هغې ابزرویشن کوي د هغې چې دی نو مسلې حلونه چې دی نو راوباسي. موږ سره چې څومره ساینسدانان دي نو که موږ وګورو د دې یو څو مختلف سټپس دي. سټپس څنګه دي؟ سټپس موږ سره دا دي چې آیا لومړی چې دی نو ریکګنیشن دی. ریکګنیشن ټیک ده. ریکګنیشن یا آئیډینټیفیکیشن. ریکګنیشن آئیډینټیفیکیشن بیا د هغې نه پس موږ سره راځي ابزرویشن ټیک ده. بیا موږ سره راځي هایپوتھیسس. بیا د هغې نه پس موږ سره راځي ایکسپیریمنټس ټیک ده. او د هغې نه پس موږ سره راځي کنکلوژن او ریپورټینګ. ګوره چې دا سیز زده شو که نه مطلب دا چې چپټر کور لومړۍ خبره خو دا چې ریکګنیشن څه ته ویل کېږي. ریکګنیشن یا آئیډینټیفیکیشن مطلب څه دی؟ د دې دا مطلب دی که نه چې لومړی یو مسله پیژندل. مسلې پیژندلو نه مخکې چې دی نو ته موږ سره دا نشي کولی چې آیا موږ چې دی نو ابزرویشن په څه باندې وکړو ایکسپریمنټ په څه باندې وکړو. نو د یو ابزرویشن د یو ایکسپریمنټ دپاره چې دی نو یو مسله ضروري ده. فار ایگزامپل زموږ په دې بکس کې چې دی نو یو مسله ډسکس کېږي چې هغې ته موږ دغه ملیریا والا مسله وایو چې دا مخکې راغلې وه ټیک ده او بیا د دې چې دی نو حل راوتې وو. حل یې څنګه راوتې وو هغه به موږ چې دی نو مخکې ډسکس کړو چې آیا څه څه مسلې وي او څه د هغې چې دی نو څنګه سټپ سره د هغې مسلې چې دی نو حل ووایو. خو لومړی دا چې تا سره یو مسله راغله مسله کې لکه موږ ملیریا واخیسته کووډ 19 واخله ټي بي واخله چې څونه اګزامپل څونه بیمارۍ ستا په ذهن کې چې دی نو راځي دا ډېرې مسلې دي صحیح ده. اوس چې ته کله آئیډینټیفیکیشن وکړې تا د مسلې چې دی نو حل راوایسته. تا چې کله د مسلې حل راوایسته که نه نو دې لږې ضروري څه خبره ده ابزرویشن. اوس په هغه ابزرو کې ابزرو کې دی څنګه ابزرو کې به موږ سره ته دا داسې که نه چې لایک فار ایگزامپل ته وګوره چې آیا په دې باندې چا مخکې چې دی نو څه ریسرچ کړی دی ټیک ده. لکه لیټس سے اوس یو مسله راغله ټیک ده موږ به ووایو پرابلم 1 ټیک ده. آیا په پرابلم 1 باندې مخکې چې دی نو چا څه کار مار کړی دی او که نه دی کړی مخکې به چا څه ریسرچ وغیره چې دی نو کړی دی یا که ریسرچ یې بالکل نه دی شوی. نو لومړۍ ضروري خبره دا چې موږ به شاته ګورو چې آیا په دې باندې چا ساینسدانانو کار مار کړی دی که نه دی کړی. که لیټ سے په هغې باندې چې دی نو ابزرویشن شوي. ابزرویشن مطلب دا یو شي ابزرو کول یو شي ته کتل یو شي نوټ کول چې آیا د پیټرن څه دی دی په څنګه څنګه طریقې کار باندې چې دی نو کېږي. نو زه به لومړی څه وکړم زه به ابزرویشن کوم زه به ابزرویشن کې چې دی نو څه چل کوم زه به ابزرویشن کې چې دی نو ریسرچ کوم. بیا د دې ابزرویشن چې دی نو موږ سره دوه ټایپس دي ټیک ده. یو وي کوانټیټیټیو
ګوره په بایولوژیکل چې څونه ټرمز دي په دې کې یو خبره یاد ساتئ د دې چې کوم نوم یې د دې نه ظاهره کېږي چې یاره د دې مطلب څه دی کوانټیټیټیو څه مطلب دی د کوانټیټیټیو مطلب دی د کوانټیټیټیو مطلب موږ سره څه دی د کوانټیټیټیو مطلب دی چې په نمبرز کې چې ته څه کولی شي چې ته معیار کولی شي چې ته شمارلی شي دې ته کوانټیټیټیو ویل کېږي یو چې کوم دویم دی موږ سره هغه څه دی موږ سره هغه دی ستا کوالټیټیو ٹھیک ده د دې ډیټیل کې څومره دی هغه په بعد کې ډسکس کوو ٹھیک ده هغه چې کوم ستاسو په بوک هغه پکچر دی هغه هم زه دې کې چې دی نو اٹیچ کوم کوالټیټیو څه ویل کېږي چې دې ډیډ ناټ میجر یا موږ سره چې دی نو دا میجر کېږي نه لیټس سے زه ووایم چې هاو ټو میک ا ډش how to make a dish لکه یو ډش څنګه تیاریږي یو خوراک څنګه تیاریږي دا موږ میجر کولی شو نه دې کې به موږ کوالټي ګورو دې کې به موږ چې دی نو د یو شي خاصیت چې دی نو موږ ګورو چې آیا موږ سره چې دی نو د دې خاصیت چې دی نو څه دی نو یو دی کوانټیټیټیو یو دی کوالټیټیو کوانټیټیټیو کې به نمبر میجر کېږي کوالټیټیو کې به چې دی نو موږ سره کوالټي کتلی کی د دې مین مقصد څه دی د دې کوانټیټیټیو مطلب موږ سره دا دی چې کله څه دا کتل غواړم چې آیا د کووډ نه څومره کسان چې دی نو مړ شو ټیک ده لیټ سے وایو چې په 2021 نه واخله تر 2023 پورې موږ د کووډ د وجې چې دی نو څومره کسان مړ شو چې کله دا څه معلومه مانه دا څنګه معلومه دا څه په کوانټیټیټیو ریسرچ معلومه ځکه چې دا به میجر کوم او میجرمنټ چې دی نو په کوم یو کې راځي دا په کوانټیټیټیو کې چې دی نو موږ راځي صحیح ده نو دا موږ سره څه شو دا په کوانټیټیټیو انالیسس کې یا په کوانټیټیټیو ریسرچ کې چې دی نو موږ سره راغی د دې نه پس چې کوم دی هغه موږ سره دی کوالټیټیو ریسرچ اوس ګوره کوالټیټیو ریسرچ ته ویل کېږي چې هغه به موږ میجر کوو ټیک ده هغه به موږ ابزرو کوو خو موږ چې دی نو میجر کولی چې دی نو نشو سوري موږ دا میجر کولی نشو لکه لیټ سے اوس که موږ واخلو کلر نو کلر چې دی نو ته میجر کولی نشي صحیح ده خو که ته لینت واخلې نو لینت چې دی نو موږ څه کولی شو لینت موږ میجر کولی شو دې ته ویل کېږي کوانټیټیټیو اینډ کوالټیټیو observation اوس چې کله ته موږ سره کوالټیټیو او کوانټیټیټیو observation وکړې او تا یو پرابلم چې دی نو آیډنټیفای کو چې یاره موږ سره چې دی نو دا پرابلم دی او زه به څه چل کوم زه به د دې چې دی نو حل وباسم نو ته به پریویس ریسرچ وګورې پریویس ریسرچ نه پس پته راشي یو هایپوتیسس ده هایپوتیسس څه ته ویل کېږي هایپوتیسس ویل کېږي assumption ده assumption څه مطلب دی یو مفروضه ٹھیک ده مفروضه څه مطلب دی چې آیا زه یو داسې یو سټیټمنټ پیش کما ما مخکې ابزرویشن وکړو ما وکتل ما پرابلم چې دی نو آیډنټیفای لیټ سے زه به یو سمپل اگزامپل درکړم چې لکه اوس ریسنټلی چې دی نو کووډ-19 چې دی نو خور شوی ټیک ده زه به ووایم چې یاره کووډ-19 چې دا موږ ته وایرس دی که بیکټیریا صحیح ده که لیټ سے وایرس دی نو دا زه آیډنټیفای کول غواړم اوس زه یو بل پرابلم کتل غواړم آیا دا کووډ-19 چې دا موږ سره through aerosol کېږي مطلب د کفینګ په ذریعه د سنیزینګ په ذریعه د یو ځای نه د بل ځای ته چې دی نو ټرانسفر کېږي ټیک ده نو دا موږ سره څه راغلل دا موږ سره راغلی ستا چې دی یو پرابلم اوس په دې به زه شاته وګورم چې آیا موږ سره د دې موږ سره دغه څه دي د دې موږ سره چې دی نو پارټ څه دي د دې چې دی نو ابزرویشن څه شوی دی د دې ریسرچ څه شوی دی موږ سره چې کله تا هغه ابزرویشن وکړو نو تا ته به دا آیډنټیفای شي چې آیا موږ سره چې دی نو دا موږ سره کوالټیټیو کې دی که په کوانټیټیټیو کې دا مسله چې دی نو راځي بیا به زه دا ووایم چې زه دونه دا هر څه وکړم ابزرویشن وکړم د هغې نه پس زه بیا assumption پیش کړم چې یاره موږ سره کووډ-19 چې دی یا موږ سره کورونا وایرس چې دا موږ سره د څه په ذریعه ټرانسفر کېږي دا د سنیزینګ په ذریعه یا چې دی د کف په ذریعه بل ته اوړي صحیح ده چې د کف په ذریعه بل ته اوړي نو زه به دا ووایم چې یاره دا یو هایپوتیسس شو هایپوتیسس ما یو مفروضه پیش کړه خو دا لا دغه شوې نه ده دا لا پروف شوې نه ده دا به موږ سره لا پروف نه وي دا به موږ سره څه وي دا به پروف نه وي دا به زه بیا د پروف کولو کوشش کوم چې او یاره دا موږ سره چې دی نو رښتیا داسې ده او که نه ده ښه
اوس د هایپوتیسس چې دی نو یو څو خبرې دي دا به ځان سره یاد ساتئ. د هایپوتیسس موږ سره ډسکشن چې کوم دی که نه هغه دا دی چې هایپوتیسس به موږ سره بیسډ اپون څه وي بیسډ اپون assumption. دا به موږ سره assumption وي دا به لاست خبره نه وي دا به موږ ایکسپریمنټ کوو دا به موږ سره څه وي can be experimented دا به موږ ایکسپریمنټ کوو دا به چې دی نو موږ صحیح ثابتوي یا به غلط ثابتوي او په دې کې به دا به یا موږ سره ټرو وي او یا به څه وي فالس وي. د ټرو فالس مطلب دی لیټ سې زه یو خبره وکړم چې لیټ سې زه دا ووایم چې یاره کووډ-19 چې دی نو هغه د کف په ذریعه یا د رسول په ذریعه نه ټرانسفر کېږي او زما دا خبره غلطه ثابته شوه نو دا ما چې کومه خبره کوي دا هایپوتیسس و چې کله غلطه ثابته شوه زه به دې ته ووایم چې دا موږ سره څه دي دا فالس هایپوتیسس دی خو که نه زما خبره صحیح ثابته شوه نو دا موږ سره څه شي ټرو هایپوتیسس دې ته ویل کېږي هایپوتیسس ټرو هایپوتیسس او فالس هایپوتیسس. ښه بیا دا موږ سره دا چې کوم فالس ثابتېږي یا چې کوم دا ټرو ثابتېږي نو دا به د څه په ذریعه باندې دا به د ایکسپریمنټ په ذریعه باندې زه به ایکسپریمنټ کوم ٹھیک ده د هغې نه بس به ما دا پته لګي چې آیا زما دا خبره چې دی نو دا رښتیا ده که دا چې دی نو غلطه ده صحیح ده. اوس د دې نه پس موږ سره څه راځي د دې نه پس به موږ سره راځي ستا چې کوم ډیډکشن دی بیا ایکسپریمنټ شو صحیح ده هغه به ډسکس کوو لایک لیټ سې ما چې دی نو دا خبره ډسکس کړه چې هایپوتیسس خو ما پیش کړه صحیح ده. اوس په دې کې تاسو چې کوم بوکش اگزامپل دی هغې ته به راشو یو هایپوتیسس یو مسله چې دی نو یو پرابلم راغی ٹھیک ده یو پرابلم راغی ستاسو بوک کې چې کوم پرابلم دی هغه ملیریا والا کوم سیم پرابلم دی دا ملیریا دی وی چې آیا موږ سره چې دی نو دا ملیریا چې کوم دا لګي د څه د وجې نه دا د یو ماسکیټو د وجې نه چې دی نو ٹھیک ده. اوس دا ماسکیټو چې دی دې سوي چې پلاسموډیم از د کاز اف ملیریا یو چې په دې ماسکیټو کې ما سره څه پرزنټ دی پلاسموډیم پرزنټ صحیح ده چې پلاسموډیم پرزنټ دی نو دا موږ سره څه شو دا هایپوتیسس شو صحیح ده. اوس دا هایپوتیسس دپاره به ما سره ډیډکشن پکاري ډیډکشن مطلب دا که نه چې زه به ځان ته لاره اوارم لاره سمپل مطلب دا دی چې ما دا وایي چې دا پلازموډیم په دې ماسکیټو کې پرزنټ دی که نه نو چې کوم موږ سره زه دا ماسکیټو راخلم چې هغې کې پلازموډیم پرزنټ دی چې په دې کې موږ سره څه پرزنټ دی پلازموډیم صحیح ده که نه او ما وایي چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا نو که دا پلازموډیم زه دا وایم چې په ماسکیټو کې پرزنټ دی پلازموډیم یې کاز دی نو چې کوم یو ماسکیټو یو هیومن بایټ کوي که نه یو هیومن باندې چک لګوي نو دا ضروري ده چې دا ماسکیټو کوم کې چې پلازموډیم پرزنټ دی نو چې کوم یو کس دی چې دی نو بایټ کړو نو په هغه ته به څه کېږي هغه ته به ملیریا کېږي که لیټ سې ما ویلي دي چې آیا د پلازموډیم د وجې د دې نه ما سره څه کېږي ملیریا کېږي او هغه پلازموډیم والا ماشي چې کوم دی هغه یو هیومن وخوړو او هغې نه ملیریا کاز نه شوه نو مطلب دا دی زما هایپوتیسس څه شو فالس هایپوتیسس که نه لیټ سې کاز شو نو دې ته موږ بیا څه وایو ټرو هایپوتیسس نو دې ته موږ ډیډکشن وایو چې آیا موږ سره چې دی نو ډیډکشن څنګه کېږي یو خبره به ته ځان ته چې دی نو څه کې اسانۍ به اسانولو څه مطلب دی اسانولو دغه مطلب دی چې زه به څه ووایم زه به دا ووایم چې آیا موږ سره چې دی نو د ماسکیټو د وجې چې کم کېږي یا یو کار چې کم روان دی ما هایپوتیسس پیش کړو زه به هغه ایکسپریمنټ کړم د هغې نه ما ته چې دی نو پته ولګي دا خو موږ سره څه شو دا خو یو پرابلم چې دی نو ما د هغې څه وکړو ډیډکشن وکړو د دې سمپل تاسو د بوک یو اګزامپل ورکړی شوی دی چې لیټ سې فار اګزامپل یو موږ ووایو چې یاره برډس چې دی که نه د هغې وزرې دي ټیک ده نو اوس چې کوم یو ځناور هم چې د هغې وزرې دي نو هغه زه په څه کې کنسیډر کوم هغه به زه په برډ کې کنسیډر کوم دا نه چې زه ووایم چې یاره د هر یو برډ د برډ چې دی نو کوم یو څیز چې موږ سره برډ دی د هغې به وزر وي
خو زه به یو سپیسیفیک داسې یو شي راوالم چې هغې ته زه ووایم چې اول د دغه وزر شته خو نه دا به زه په بټ کې نه اچوم نو د دې دغه مطلب دی چې ته به څه چلې کړې د به خپل کار اسانولو دپاره به ته ډیډکشن وکړې اوس د دې ډیډکشن لپاره تا سره څه ضروري وو د دې ډیډکشن لپاره به ته یو هایپوتیسس کې هغه هایپوتیسس نه به ته ډیډکشن واخلې او ته به یو مفروضه پیش کړې چې یاره دا کار به داسې وي که لیټ سه داسې ونه شو نو مطلب دا چې دا به ټرو یا فالس صحیح نه اوس دا ټرو او فالس په ته څنګه راوباسې د دې لپاره مونږ سره څه کېږي د دې لپاره مونږ سره کېږي ایکسپریمنټیشن صحیح ده ایکسپریمنټیشن څنګه کېږي مونږ چې ورته ایکسپریمنټ وایو تاسو به دا تجربه چې ورته مونږ وایو ایکسپریمنټ صحیح ده ایکسپریمنټ یو تجربه به مونږ کوو چې لیټ سه همدغه ملیریا والا یو پرابلم به مونږ راواخلو او ستاسو په بک کې همدغه ډسکس شوې ده دوی یو خبره وکړه چې کاز څه دی کاز خو پېژنئ یو وجه د ملیریا چې دی نو وجه مونږ سره څه ده نو دوی څه وایي پلاسموډیم د ملیریا وجه ده صحیح ده اوس دوی څه چل وکړو دوی چې کله ایکسپریمنټ کوو که نه نو دوی دوه ګروپس واخیستل سیمپل دوه ګروپس یې واخیستل یو ته وی کنټرول ګروپ او یو ته وی ایکسپریمنټل ګروپ دا چې کله تاسو مخکې لاړ شئ مخکې سټډیز کې بي ایس یا بیچلر کې نو هغې کې چې کله ریسرچ میتھډالوجیز وایي که نه په هغې کې بیا دا شته کنټرول ګروپ دی ته وایي که نه چې دا هیلدي دوی ته بیماري نشته او دا چې کوم بیماري سره څه دي دوی ته الریډي څه لګېدلې ده ملیریا لګېدلې ده اوس چې کله زه د دې لومړۍ خبره ملیریا چې کله ته ټیسټ کوې نو د دې به تا ته څنګه پته لګي د بلډ نه به پته لګي اوس چې دوی کله د هیلدي کسانو بلډ واخیست ټیک ده لیټ سه دوی 30 کسان دا واخیستل او 30 کسان یې چې دی نو ایکسپریمنټل واخیستل ټیک ده که نه نو دې کې څه چلې شو چې کم هیلدي کسان وو که نه کوم چې صحتمند وو ملیریا ورته نه وه نو چې کله دوی د هغې بلډ چې دی نو ټیسټ کړو د هغې نه څه راووتل د هغې نه دا راووتو چې په هغې کې مونږ سره چې دی نو څه نشته په هغې کې پلاسموډیم نشته نو اوس دلته کې زما یو سوال دا دی چې مونږ دا هایپوتیسس پیش کړو چې پلاسموډیم از د کاز اف ملیریا نو مطلب دا چې دا کوم ایکسپریمنټل ګروپ ته اغشتی دی که نه چې په کوم باندې به ته ایکسپریمنټ کې نو دا ایکسپریمنټل ګروپ کې به څه پرزنټ وي په دې کې به دا پلاسموډیم خامخا پرزنټ وي که لیټ سه دا ملیریا ته وایي چې د پلاسموډیم له وجې کاس کېږي او تا مخه کس راواغېستو لیټ سه تا دا یو کس واغېستو او دې کې چې دی نو د سره پلاسموډیم شته دی نه نو ستا خبره خو غلطه ثابته شوه ټیک ده نو د دې مطلب دا دی چې مونږ سره به ملیریا والا پیشنټ کې پلاسموډیم پرزنټ وي دې ایکسپریمنټ وکړو ایکسپریمنټ نه څه ظاهره شوه چې کوم هیلدي کسان په هغې کې پلاسموډیم نو او چې کوم ملیریا والا کسانو هغوی څه په هغې کې چې دی نو پلاسموډیم پرزنټ و صحیح ده په دې کې پلازموډیم پرزنټ و نو چې کله په دې کې پلازموډیم ووتل نو دې څه مطلب شو د دې دا مطلب شو چې پلازموډیم از د کاز اف ملیریا خو دې کې یو څو خبرې دي چې هغه مونږ پرېښودې هغه به اخره کې چې دی نو صرف په دې باندې ځان پوه کړي چې آیا د ایکسپریمنټیشن د دې څه مطلب راووته د دې څه حل څه راووته کنکلوژن د دې څه راووته نو په دې قسم باندې کلیر کنټرول ګروپ ایکسپریمنټل ګروپ کنټرول ګروپ کې چې د پلاسموډیم نو موجود وي اوله په کنټرول ګروپ کې پلاسموډیم نشته نو مطلب دا چې ملیریا والا ګروپ چې کوم دی چې کوم 30 کسان بیمار دي د ملیریا لري باندې کې بس پرزنټ وي پلاسموډیم به ضرور پرزنټ نو چې هغه دا وګورئ باندې کې پلاسموډیم پرزنټ صحیح ده اوس دې کې څه چلو شو دې کې د دې په شا باندې ډېرې خبرې شوې دې زه پوه د کلیر نو زه مخکې به چې دی نو زم دا داسې نه وه چې دوی بس یو ورځ کېناستل او یو ورځ یې بس خبره وکړه او بس خبره چې دی نو په یو ورځ کې چې دی نو ټوله راغونډه شوه نه د دې په شا باندې مونږ لومړي سټپ کې تا ته یاد شي مونږ دا وینو چې observation به کې ته previous studies به ګورې نو که previous studies خبره ته وکړې که نه نو په previous studies کې څه چل شو اوس د دې مونږ لږ شانتې هسټري ته راغلو چې آیا دا پرابلم ارایز کېږي څنګه پرابلم بیا حل کېږي څنګه مونږ سره چې دی نو مخکې څه چل شو ښه چې کوم د ساینسدانانو نومونه دي دا یو خبره امپورټنټ کوم امپورټنټ خبره دلته دا ده که نه چې کله یو ټاپک ته زده کول غواړې لومړی د هغې سمري ګوره
بیا د هغې نه پس د هغې چې دی نو ته ګوره چې آیا د دې کانټینټ څه دی، د دې چپټر کانټینټ څه دی موږ سره. زه په دې چپټر کې وایم څه لیټ سه اوس تا فرست پیج چې دی نو سټارټ کړی و، تا ته دا پته نه لګي چې آیا دا پروسس چې دی نو دا به چېرته ځي، دا به ختمېږي چېرته نه، دې نه هېڅ سم نه جوړېږي. لومړی ته د هغې سمري وګوره، د هغې د سمري باندې ځان پوه کړه، بیا څه چل وکړه، بیا ته راشه د هغې لږ غوندې کې شارټ نوټس وګوره، بیا ته بعد کې چې دی نو هغې ډیټیل ته ده. او امپورټنټ خبره په دې کې دا ده چې د ټولو نه امپورټنټ دی هغه بک نوټس او دا شیزونه چې دي هغه هم د کار بقي، خو بک چې دی هغه د ټولو نه اوتنټیک شي دی. صحیح ده. اوس راځو واپس ټاپک ته. خبره څه وه، خبره دا وه چې کله ملیریا راغله که نه، چې کله ملیریا راغله نو چا به دا خبره کوله چې یاره دا مونږ سره د ډرټي واټر نه دی. صحیح ده. اوس په دې خبره باندې ځان پوهوئ. د څنګه لګي د ډرټي واټر نه دي چې به ورته مارشز بیا ورته وي. ټیک ده. مارشز ویل کېږي دلدلو ته، کوم چې دا څښا اوبه ولاړ وي، دا ګنده اوبه وي، دې ته مارشز ویل کېږي. ټیک ده. اوس دې ځای کې خبره څه راغله، خبره دې ځای کې دا راغله چې دوی وایي چې یاره دا خو د ګنده اوبو نه لګي. لومړی هایپوتیسس څه پېښ شو چې یاره دا د ګندو اوبو نه لګي. نو دې څه ایکسپریمنټ وکړو چې ډېرو کسانو پکې داسې وو چې هغوی همدغه مارشز چې کوم اوبه دي که نه دا یې وڅښلې، مطلب په غلطۍ وي او که نه بغیر غلطۍ وي، خو د هغې نه دا ثابته شوه چې دا مارشز چې کوم دي که نه دا چې کومې ګنده اوبه دي نو د دې نه مونږ سره ملیریا نه لګي. نو چې کم یو کس دا هایپوتیسس پیش کړی چې یاره دا چې دی نو د ګنده اوبه نه لګي که نه، نو د هغه هایپوتیسس مونږ سره څه شو، هغه فالس ثابت شو. لومړۍ خبره دلته کې کلیر شوه. اوس دا زه ګوره دا سمرایز کوم، دا مونږ سره دلته کې فالس شو. بیا د هغې نه پس داسې کار وشو چې دوی دا ابزرو کړه چې آیا هغه کسان چې هغه مونږ سره څه کېږي، هغه مونږ سره بهر اوده کېږي، په میدان کې اوده کېږي، کمرو کې نه اوده کېږي، یا هغه کسان ګوره دا اوس ورو ابزرویشن را روان و. چا وایي چې یا دا د دلدل نه لګي، چا وایي یاره چې دی نو دا مونږ سره چې دی نو د مختلف نورو شیزونو د ګندونو د وجې چې دی نو لګي. کم کسان چې ګندونو کې اوسېږي هغې نه وجې چې دی نو لګي، کم چې ډېرانونه وي هغې سره خوا کې څوک اوسېږي د هغې نه وجې لګي. دا ټول هایپوتیسس وخت تر وخت چې دی نو څه کېدل، دا ډسپروف کېدل. بیا اخره کې چې دی نو څه خبر راغله، اخره کې دا خبر راغله که نه چې دا مونږ سره فالس ثابت شو. نو امپورټنټ خبره دې کې څه راغله، یو کنکلوژن راغی چې دوی وایي چې یاره دا خبره خو چې دی نو ټیک نه دي. نو یو کس په باندې دا خبره کړې وایي چې آیا کم کسان چې آوټساید اوده کېږي، آوټساید کم کسان چې آوټساید اوده کېږي، کم کسان چې مارشز یا ګنده اوبو سره نږدې اوده کېږي، یا چې کم د نت نه بغیر اوده کېږي. ټیک نه. انټرنیټ نه یادو، فیسبوک یا ټویټر یا چې دی نو د انسټاګرام یا د ټیک ټاک د وجې نه، ځکه چې نن سبا زموږ قوم چې دی هغوی ته یو بیماري دا لګېدلې ده چې ټیک ټاک هم یوز کوي، سوشل میډیا هم یوز کوي، خو د هغې نه هېڅ فایده چې دی نو نه اخلي. او الټه بیا خلکو ته دا وایي چې یاره دا ټیک ټاک او دا شي څه ته خو د انټرټینمنټ دپاره دی. ټیک د انټرټینمنټ دپاره هم دی، خو ته د انټرټینمنټ لږ ګوره چې آیا د دې چې دی نو څه فایده شته، څه قوم ته یې څه فایده شته، یا چې دی نو ما ته یې څه فایده شته. خیر دا خبره بیا بل دغه سایټ ته لاړه شي انشاءالله په دې باندې هم چې دی نو ویډیوز جوړوم چې آیا زمونږ د پښتون قوم یا که پنجابي دي یا پاکستاني دي هر څه وي، دا خو زه پښتو کې لګیم ځکه دا خبره پکې نیشنلټي کوم، ګنې زه په نیشنلټي باندې یقین چې دی نو نه ساتم، ټول مسلمانان زمونږ چې دی نو ووایم دا مونږ ته بل څوک چې دی نو نه وي، دا زمونږ دین چې دی نو تاته وي. کم دین چې ته فالو کوې نو د هغې خبرې هم بیا ته ټوټل فالو کوې، دا نه چې یو خبره یې منې بله خبره به یې نه منې. نو که پنجابي دی که پښتون دی که هر څه دی هغه زمونږ چې دی نو ورور. صحیح ده. اوس دې ځای کې امپورټنټ خبره دا ده که نه چې کله مونږ سره ګنده اوبو کې چې کم کسان نږدې اوده کېدل یا کم کسان بهر اوده کېدل، ټیک ده، نو هلته خو دا ماشي وغیره خو وکړه، ټیک ده. نو دوی دا ابزرو کړه، دوی دا څه وکړل، دوی دا ابزرو کړه چې یاره دا ولې چې دی نو دا کسانو چې کم کسان بهر اوده کېږي یا اور نن سبا خو میټ استعمالېږي، کویل استعمالېږي، د هغې دا ماشي وغیره مټي پخوا خو به دا شیزونه چې دي نو دوی نه دی لکه دوی دا ابزرو کړه، دوی ته دا پته ولګېده چې او یاره دا مسله اصل کې دې ځای کې ده. ټیک ده. نو دوی دا ابزرو کړه، چې کله دوی دا ابزرو کړه نو دوی بیا د دې ابزرویشن په بیس باندې دا ووایي چې انفلس ماسکیټو چې کوم دی که نه
انافیلس ماسکیټو دا څه کوي دا اصل کې دا پلاسموډیم نه دی دا پلاسموډیم چې دی دا څه کوي ټرانسفر کوي د کوم ځای نه د یو کس نه بل کس ته دوی دا وایي چې پلاسموډیم ټرانسفر کوي د یو کس نه بل کس ته چې کله دا خبره وکړه نو دې کې د کیسه خبر راغله د پلاسموډیم خبر راغله نو دې په هغه ټایټي کنټرول ګروپ ان ایکسپریمنټل ګروپ والا ایکسپریمنټ وکړو چې کله هغه ایکسپریمنټ وکړو هغې نه دا ثابته شوه چې پلاسموډیم از د کاز اف ملیریا نو بیا څه خبره په دې کې راغله د ټرانسپوریشن خبره راغله نو هغه ټایم کې لکه ته د یو هیومن لایف خو په دې باندې ریسک کولی نه شي که نه نو دوی به څه چلو د دوی یو برډ راواخېسته څه راواخېستل یو برډ یې راواخېسته او دې کې امپارټنټ خبره دا خبره یاد ساتئ دا ځای کې باندې یو خبره هېره شوه هغه کسان چې کوم آوټساید ویده کېدل بهر په کلو میدان کې ویده کېدل هغوی ته به ملیریا کېده زیات کسان د هغوی چې به تا هیستري واخېسته که نه نو هغوی به همدغه هیستري تا ته درکوله او هغه کسان چې به نیټ کې ویده کېدل صحیح ده کمجال وغیرې یا د دننه ویده کېدل نو هغوی به چې دی نو څه چلو هغوی ته به ملیریا هغه شانتې چې دی نو نه وه نو خبره دې ځای کې څه روانه وه دوی ته چې دی نو دا څنګه معلومه کړه دوی یو برډ واخېسته برډ ټیک ده یو برډ چې کوم انفیکټډ برډ و هغه یې چې دی نو بایټ کړو او بیا یو هیلدي برډ یې راواخېسته هیلدي برډ صحیح ده او هغه په دې ماسکیټو باندې چې دی نو په دې ماشي باندې وخوړه چې کله دې یو ماسکیټو دا یو برډ یې وخوړه نو چې کوم پلاسموډیم په دې کې پرزنټ و که نه په دې ماسکیټو کې هغه چېرته لاړو هغه د دې ماسکیټو نه لاړه دې برډ ته نو د دې نه څه خلاصه راووته د دې نه دا خلاصه راووته موږ سره چې Plasmodium is the cause of malaria and the reservoir and the transportation of Plasmodium is through this mosquito. Clear? دې ځای پورې چې دی نو دا خبره موږ سره کلیر شوه ښه دا موږ چې کوم اخره کې دا خبره وکړو چې Plasmodium is the cause of malaria and this is that and this is هغه که نه نو د دې مطلب دا چې دا موږ سره څه شو دا موږ سره کنکلوژن شو دا موږ سره څه شو دا کنکلوژن شو او ته بیا په دې ریپورټینګ باندې کې ته به یو ریپورټ جوړ کړي یو آرټیکل جوړ کړي چې آیا موږ سره چې دی نو پلاسموډیم یو کاز دی دا موږ چې دی نو ایکسپریمنټیشن وکړو دا ته به خپل ایکسپریمنټ چې دی نو په هغې کې منشن کې ته به هر یو ډیټیل په هغې کې ولیکې او ته به یو آرټیکل تیار کړې آرټیکل سمپل کار دا ته زه هم ګوګل سکالر ته لاړ شئ هلته تاسو سمپل ولیکئ آرټیکل یا ولیکئ بایولوجیکل آرټیکل تاسو به د دنیا پیپر یې راته کولی شي دې ته بایولوجیکل آرټیکل دی دا ریسرچ بیس صحیح ده نو دا موږ چې دا څونه خبرې وکړو د دې نه څه خلاصه راووته د دې د څه ویلي کېږي د کنکلوژن ویلي کېږي بیا چې تا په دې باندې کوم لیکل وکړل که نه هغې ته به څه ویلي کېږي هغې ته به ریپورټینګ ویلي کېږي تا یو شي ریپورټ صحیح ده که نه اوس دې ځای کې یو خبره پاتې شوه خبره دې ځای کې دا پاتې شوه که نه چې لیټ سې موږ سره خو چې دی نو ټول دا چې کنکلوژن او ایکسپریمنټیشن او هر یو شي وشو صحیح ده نو زموږ په بک کې یو خبره لیکلې ده هغې ته ویل کېږي لا اینډ تیوري لا اینډ تیوري څه ته ویل کېږي تیوري موږ وایو چې کله یو شي باندې چې دی نو مختلف ایکسپریمنټس وشي صحیح ده او ښه برابر ایکسپریمنټس وشي بار بار دې چې دی نو ایکسپریمنټ وشي او مخته هایپوتھیسس ګوره سمپل هایپوتھیسس ته یاد ساتئ تا یو هایپوتھیسس پیش کو ٹھیک نا او تا وایي چې پلاسموډیم از د کاز اف ملیریا هسې یو اگزامپل لګم اوس نو ته بیا په دې څه کوې ته به په دې ایکسپریمنټ کوې که دا ایکسپریمنٹ با صحیح ثابتېږي که لیټ سې په کوم ځای کې چې دی نو دا ایکسپریمنٹ غلط ثابت شو که نه نو دا بیا تیوري اینډ لا کې چې دی نو نه راځي ته به څه چلېږي ته په دې باندې ایکسپریمنٹ کېږي نو مطلب د هغې نه بیا یو څه جوړ شي د نیچر یو فیکټ به دې جوړ شي هغه خبره به صحیح ثابته شي چې یاره دا خبره عمده کېدای شي په دې کې بعد کې چې دی نو ایډیشن وشي چې یا پلاسموډیم هماغه خو د پلاسموډیم سره سره چې دی نو کېدای شي او بل شي هم چې دی نو ملیریا کاز کوي صحیح ده که نه ایډیشن ته بیا بله خبره ده خو دا خبره غلطه به نه ثابتېږي کلیر اوس دې ځای کې به موږ څه خبره کوو دې ځای کې موږ خبره دا کوله که نه چې نیچرل یو فیکټ به جوړ شي ښه اوس
تھیوري چې دینه موږ سره څه شو لکه اوس فار ایگزامپل موږ چې دینه جام تھیوري واخلو ٹھیک ده چې آیا موږ سره چې دینه څونه چې بیماری کاز کیږي نو په دې کې دا چا لاس ته په دې کې دا جام چې دینه لاس جام څه دی کې مایکرو بکټیریا نو څه په دا خبره کوم ثابته ده کنه چې او یاره مایکرو بکټیریا د وجې چې دینه بیماری کاز کیږي نو دا بیا تھیوري ته کنورټ شي او چې کله په تھیوري باندې ایکسپریمنټ وشي خو برابر ایکسپریمنټ وشي او هغه غلطه ثابته نشي نو هغه بیا موږ چې دینه څه سویچ کو لا ته چې دینه سویچ کو چې او یاره دا مونږ سره یو خبره چې دین اسټابلیش شو او مونږ دا ویل او دا خبره بالکل ټیک ده دې کې د ایډیشن یا چې دین د دې په بیس باندې د نو هایپوتیسز راځي خو دا خبره به خبره وي دا خبره به هم دغه شان دي چې دین صحیح ده نو دا مونږ لا ته چې دینو سویچ کو اوس دې کې ګره دا ټول خبره خو چې دین او شو کنه دې کې د نورې امپورټنت خبرې په سیکنډ لیکچر کې کو لږ وخت کې ډیټیل کې درازو چې کوالټیټیو انالیسس چې دینو څه ته ویل کیږي او دا کیږي موږ سره څنګه ټیک دا بیا تاسو د بوک کې چې دینو موږ سره کم خبرې چې دینو روانې دي صحیح ده نو دا ټول خبرې به موږ په دې کې چې دینو ډسکس کوو لږ غونډه کې ضرورت یو سمرایزیشن درکوم چې دا موږ سره کیږي څنګه سر سٹارټ کې موږ دا خبره وکړه لاست کې دغه سمرایز کوم چې دا یو سمری یاد ته په پرته کې نه تانه یو کس تاسو کې چې آیا دا ټاپک ماته ډیفاین کړه چې تا ته دومره پته لګي چې او یاره د دې شی مطلب څه دی صحیح ده نور ډیټیل کې بیا ځان لګورې کوم ځای کې ګوره په انټرنیټ ګوره په هر ځای ګوره خپل بوک امپورټنت دی هغه ګوره زه کوشش کوم چې دا بوک نن د دې نه د پکچرز راواخلم هغې باندې خبرې وکړو څه خبرې به ما نه خامخا په لیکچر کې مشکېږي کوم چې خبرې په بوک کې روانې خو زما مقصد دا دی چې ستا ذهن کولی شي ستا د دې ټاپک په باره کې ذهن کولی شي صحیح ده اوس زه د یو اسانه یو کنکلوژن در کوم چې کله شیطان یو کس تاسو کې یاره به سالوینګ د بایولوژیکل پرابلم چپټر مطلب څه دی ته به ورته څه وایې ورته وایې یو مسله راووته ټیک ده یو پرابلم وشو د یو پرابلم به یو څو سټپس وي چې هغې کې به زه دا حل کوم څنګه به یې حل کوم لومړی به یې زه آیډنټیفای کوم ټیک ده کم یو کس په لیټ سه د یو ورډ په مطلب نه پوهېږي ډایرکټ ګوګل ته ځې هلته ټرانسلیټ کوي د آیډنټیفای په پښتو کې څه مطلب دی په اردو کې څه مطلب صحیح ده خو پکار دا چې کم کس 9 لیول ته رارسي چې هغه د دا پته لګي چې د آیډنټیفای څه مطلب دی یا که لیټ سه یو کس ته بالکل نه ورځي د مطلب باندې ځان پوهوي ته به آیډنټیفای وکړي یا به یې ریکګنیشن وکړي اوس به یې پېژني چې او یاره دا مسله مونږ سره اخر دسو د بیمارۍ دا څه مسله ده داسې بیا به ته د هغې ابزرویشن کې هغې باندې به سوچ او وچار کړي ټیک ده سوچ او وچار چې ته کله وکړي که نه نو د دې به سره وکړي ما سره د دې به مونږ سره دا راځي چې آیا په دې باندې پخوا چا چې دی نو څه کار مار کړی دی څه ریسرچ یې پرې کړی دی څه سټډي یې پرې کړې ده او که نه ده کړې که لیټ سې هغې په چې څه ریسرچ کړي وي نو د هغې نه به هم تاسو څه نه څه هیلپ چې دی نو میلاو شي څنګه چې د مارشز او څنګه چې د آوټساید د کېدو دغه خبرې ریسرچ په ته په هغې باندې وکړي ټیک ده بیا به د هغې نه پس چې دی نو ته یو هایپوتیسس چې دی نو پېښ کړي ٹھیک ہے ہائپوتھیسس سے مطلب دی یہ مفروضہ کا پیش مفروضی سے مطلب دی چې ته یو خبره دغه په باره کې وکړي چې یاره دا ماشه کې دی نو دې څه چل کوي دې چې کله سلور ګروپ دا پلاسمون د دې راځي اوس دا خبره یا ټیک یا غلطه تاسو په یوه لپاره صرف تاسو نه ډېر مسلې دي نو کېږي نن سبا دا فرض کې بایولوژیکل پرابلم د دنیا مسلې دي نو ته کوم هایپوتھیسس پیش کړي ٹھیک نه زه به دلته کې زما د خپل ریسرچ باندې نو एग्जांपल پیش کما چې موږ به وایو چې د امپلوي پرفارمنس ٹھیک ده په پیشنټ سټیسفیکشن څه اثر دی ما یو تھیوري ما یو ریسرچ راواویستو په هغې کې زه دا ګورم امپلای چې د کم کس چې یو ځای کې کار کوي پرفارمنس چې د کم کار چې هغه کوي څنګه یې کوي د هغې په پیشنټ باندې څه سټیسفیکشن دی پیشنټ د هغه د په هسپتالونو کې چې کم کسان دي د دې نه چې دی نو خلک خوشحاله دي پیشنټ ترې نه خوشحاله دي مریض ترې نه خوشحاله دي او که نه دی خوشحاله دا هسپتال به خبره ترې تا ته کوم ټیک ده اوس په دې ځان پوهېږه ما یو هایپوتیسس چې دی نو پیش کړو چې یاره امپلای چې دی که نه امپلای کار څوک راځي چې کوم هاسپټل دی که هغه ایډمنسټریشن دی که ډاکټر دی که نرس دی که ریسپیریټري تھراپسټ دی که ټیکنیشن دی هر څوک
که لیټ سه امپلای چې دی ښه کار کوي که نه نو ما سره به مریض څه وي ما سره به مریض به را سره خوشحال وي ٹھیک ده دا ما یو هایپوتیسس پیش کړ نو زه به څه چلو کوم زه به دا هایپوتیسس چې دی نو دا به زه پروف کوم نو چې کله دا زه پروف کوم نو د څنګه بیس به پروف کوم په دې به زه ایکسپریمنټ کوم زه به زموږ څه چل به کوم زه به ډیټا اخلم څه به اخلم ډیټا به اخلم اوس دا کوالټیټیو ډیټا ده او که کوانټیټیټیو ډیټا ده نو دا موږ سره کوانټیټیټیو ډیټا ده بیکاز زه به شمارم که نه چې یاره په څلو کسانو کې چې دی نو څومره مریضان خوشحاله دي صحیح نه کوالټیټیو ډیټا به چې دی نو زه واخلم ایکسپریمنټ به وکړم کوېسچنیر مې دې ته کوېسچنیر ویل کېږي تاسو مې لیدلي اکثر دا خلک کوېسچنیر یې ډکې کړي دا د مو یاره دا واله دا لیکان دی ډکه او د دې باندې خپله رایه ورکړه نو ته به ایکسپریمنټ وکړې ایکسپریمنټ نه پس چې تا سره ریټ سه که تا چې ویلو چې یاره امپلای پرفارمنس ښه وي پیشنټ سټسفیکشن به وي مطلب پیشنټ به خوشحاله وي صحیح ده اوس که تا کتل چې امپلای پرفارمنس ښه دي خو مریضان بیا هم نه دي خوشحاله نو د دې مطلب دا چې ستا چې دا کومه خبره ده که نه دا یوه خبره دا غلطه ثابته شوه نو دا به موږ سره څه شي دا به فالس هایپوتیسس شي ٹھیک ده او که دا خبره دې صحیح ثابته شوه نو دا به ټرو هایپوتیسس شي دقه ته ویل کېږي هایپوتیسس او ایکسپریمنټیشن صحیح ده بیا د دې نه پس باندې به دې باندې به نور هم چې ټسټونه کېږي هر څیز به کېږي هایپوتیسس به پیش کېږي بیا به د دې نه پس دا تیوري شي بیا به د دې نه پس لا شي خو دا ما صرف یو اګزامپل دی یو پوهېدلو لپاره چې آیا د دې مقصد څه دی نو څه دی صحیح ده په دې چپټر کې چې نوټس هم پاتې شوي هغه به زه وګورم چې کوم امپورټنټ خبرې دي بای د وی موږ چې څومره هم خبرې دي هغه دې چپټر کې چې دی نو الموسټ کور کړ خو که بیا هم پکې څه پاتې شوي زه په نیکسټ لیکچر کې چې دی نو کور کړم صحیح ده سمپل یو زما ایډوایس دا دی چې کله هم تاسو لیکچر وګورئ بک ته خامخا کښېنئ بک نه بغیر نه کېږي بک کې ډیټیل دی بک کې هر یو چیز تاسو موجود دی خو چې تاسو دا پته لګي چې د دې ټاپک مطلب څه دی چې ته بک ته کښېنئ او تاسو دا پته نه لګي چې یاره ریکګنیشن څه ته وایي آیډنټیفیکیشن څه ته وایي بیا مه ګورئ بیا هېڅ فایده چې دی نو نشته اول د ځان پوهېږه چې دې دا مطلب دی بیا د هغې ډیټیل السلام علیکم